رب کائنات موږ باندې ډېر احسانات کړي دي او دومره احسانات دي که موږ او تاسو انسانان او جنات راجمع شو دا شمارل هم نشو. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، وای که تاسو شمارل غواړئ شمارلی نشئ. دراصل موږ ته د الله نعمتونو ادراک او احساس نشته. یو سترګه کې الله څومره نعمتونه او څومره بلبونه پیدا کړي موږ ته علم نشته. یو دماغ کې الله څومره سیکشنې څومره درجې څومره منزلونه جوړ کړي د دې موږ ته پته نشته. د دې اندازه د دې نه کېږي عزتمندو د سترګو یو ډاکټر چې د سترګو په علم باندې ځان پوهی تقریبا 25 کاله د ده په دې یو سترګه باندې تعلیم لګي. 10 کاله خو به میټرک خامخا کوي، 10 کاله خو دا شو. د هغې نه بعد عزتمندو بیس MBBS کوي یو 6 کاله په هغې لګي. بیا د هغې نه پس چې سپیشلایزیشن کوي په سترګه کې یو 4 کاله 3 کاله په هغې لګي. نو صرف په یو سترګه باندې چې ځان پوهی په دې 20 کاله لګي. نو سوچ کوه چې د یو سترګه کې د الله څومره نعمتونه دي او دا موږ ته خو یو وړه شان سترګه ښکاري او موږ یو د ګلاب اوبه پکې واچوو ټیک به شي او دغه رنګې څوک پکې یو شی څوک پکې بل شی اچوي. ډاکټر وایي نه دې کې خو فلاني چې دپاره فلاني دوايي، فلاني دپاره فلاني دوايي، فلاني دپاره فلاني دوايي. یو غوږ دی عزتمندو یو سړی بس مړه یو دا غوږ دی او یو پکې پرده ده، نور پکې څه دي؟ خو د دې یو غوږ د پردې دپاره چې پوره علم حاصلې 20 کاله علم په دې باندې لګي. دغه رنګې د هر یو شی صرف خېټه چې کوم دی عزتمندو دا په 20 کاله کې د دې علم نه حاصلېږي. ځکه دې کې معده جدا ده، د جګر ډاکټر جدا دی، د زړه جدا دی، د رګونو جدا دی، د هډوکو جدا دی. هر څیز باندې به 20 کاله تیرې نو بیا به وایي دا سپیشلیست ډاکټر دی. که داسې 20 کاله دې په جدا جدا تیر نه کړه وایي دا اسې اچاري ډاکټر دی، دا په هېڅ هم نه پوهېږي. که په دې ټولو دې صرف 20 کاله تیر کړه څوک د نه علاج نه کوي، وایي مړه خو میډیکل ډاکټر دی او د هر څه علاج کوي، کله پوهېږي او کله نه پوهېږي. حالانکه هغه غریب 20 کاله په دې خېټه لګولي دي. خو نه وایي ځان له د معدې سپیشلیست نه دی، د زړه سپیشلیست نه دی. څه مطلب؟ یعنی جدا یې په دې باندې بیل کورس نه دی کړی. نو دې طریقې سره عزتمندو دا د انسان اله د نعمتونو سړي ته پته لګي چې انسان کې څومره نعمتونه دي. بیا ساینسدان په څومره وخت کې جوړېږي او هغه ساینسدان هم ته تپوس وکړه د دنیا ټول شی نه تا ته معلوم دي؟ وایي ما ته چېرته معلوم دي، زه خو صرف د فلاني سیکشن باندې پوهېږم، په دې نور نه پوهېږم. نو موږ خو د دې وجې نه موږ ته چې څوک ووایي چې ډېر نعمتونه دي شمارلی هم نه شي، موږ دوکان، ښځه، بچي، زه او دوستان 5 بس. موږ روټې خلاص یو به دغه تیار شي نه راته معلومیږي چې کوم سره زموږ کاري د نورو تر سره نعمتونه نه وایو. ځکه څوک ایسي کې پروت دی هغه ته پته نه لګېږي چې ګرمي څه شی دی. چا سره چې کپړې شته نو هغې ته پته نه لګي چې چا سره کپړې نشته په هغه څه تېرېږي. نو موږ د دې وجې نه دې ته نعمت د سره نه وایو. کپړو ته خو د سره څوک نعمت نه وایي چې کپړې مې چا سره دي. حالانکه داسې یو دور تېر شوی دی عزتمندو چې په یو جوړه جامې به ښځې سړي سره نکاح کوله. چې چا سره به جامې کپړې وي یو سوټ به ورسره بیل پروت و، وایي دې سره د پلانې سوټ پروت دی، واده به ورسره وکړم دا سوټ به راله راکړي. یو جوړه کپړې به یې ورکړې او هغه ښځې به ټول عمر د هغې په نوم باندې کړه. نو دا هغه وخت کې پته لګېده چې جامې څومره لوی نعمت دی، کپړې څومره لوی نعمت دی. اوس موږ ته څه پته لګېږي؟ او دغه رنګې ویښته خو د سره موږ ته نعمت ښکاري نه. او ته یونیورسټي روډ ته لاړ شه دا ګنجیان چې ناست دي ډاکټرانو ته او د یو ویښته 3000 روپۍ ورکوي. یو ویښته چې لګي 3000 5000 روپۍ په یو ویښته باندې ټومبلو باندې لګي. او ته کله ګیرې تنختې او کله سر تنختې او کله د بریتونو نه ویښتان وباسې د سره درته پته نشته. وایي مړه د خپل باغ مال دی بیا به راوخېږي. دا پکې د سره نعمت شماري نه. او د ګنجي نه تپوس وکړه عزتمندو وایي جي په دې ټول سر بدله ویښته کېدم. وایي زه داسې موږ څه د قارون خزانه ده چې په ټول سر راته ایښتک دی. غریب په ټول سر باندې ویښته هم نشي کېغوستی. بیا سړي ته پته ولګېږي دا ویښته څومره لوی نعمت دی.
یو کټاسره سړی چې د ښځې په مخ کې سر کولاو کي او هغه ورته چې دا څه شی دی هندوانه څومره ورته ځان بدې ښکاري لکه هغه د احساس دی د بعضو ښځو ګنجې سر خوښي بس هغه ورته پېښه مزه ډومبقی وایي بهرحال عزتمندو ګوره دا د وړې خبرې دي اسانې او د لطیفو خبرې دي خو ډېرې د عبرت خبرې دي چې الله موږ سره څومره نعمتونه دي بعضې سړی وایي څه نعمت دی قسم دی چې د دې پوجې کې دا کوم الله رب العزت خاصیت چې ایښی دی چې دا ته پې خوشبو معلومې او دا تا نه الله والي نو غل او متیازي او عطر به راباندې یو شان لګېږي دا څومره فرق شو او سترګې کې دا رنګونه چې معلوموي عزتمندو دا د سترګې معلوموي نو ښایسته رنګونه د سړي سترګې نشته دی هغه بچې فرق نشي کولی زما دا لور څنګه ده زما دا زوی څنګه دی او دغه رنګې زما دا ښځه څنګه ده او دا غټې سترګې څنګه ښایسته ښکاري او دا مزېداره پوزه څه ته وایي او سپین څه ته وایي سپین انسان څنګه ښایسته ښکاري او تور څنګه ښایسته ښکاري هغه ته وروره ټول تک تور تم دی هر څه ورته یو شان ښکاري نو دا یو سترګو کې څومره خوند دی ژبې نه الله ذایقه والي عزتمندو نو بیا بادرنګ خوري او که کباب خوري او که بینډۍ خوري یو شان به لګي دا ډېر نعمتونه دي دې باندې کله نه کله سوچ کوئ نو انسان خپل ځان ډېر مالدار ښکاري شي او که دې څیزونو ته سوچ نه کوي انسان احساس کمترۍ کې مبتلا کېږي او یو عجیبه خبره دا ده که نه الله دا ټول شیونه ټولو بندګانو له یو شان ورکړي فرق یې پکې نه دی کړی دا سترګې چې تا نه خرابېږي دا په خپله خرابېږي دا لاس چې دنه خراب شي دا خو ته په خپله خراب کړي الله یو شان فرعون له هم سترګې ورکړې وي او تا له هم سترګې درکړي دي یو کافر له هم ورکوي هر چا له ورکوي په دې کې الله هر چا باندې مهرباني کوي نو د دې وجې نه به یو کس ډېر عجیبه خبرې کوي الله د خپلو بندګانو سره څومره مینه کوي وایي د خپل محبوب څیز څوک چا له هم نه ورکوي بعض وخت یو شي د سړي خوښي خپل زوی له هم نه ورکوي لکه دې موټر کې به ته نه ګرځې دا زما دی دا فلانې کمره زما ده دا فلانې بیډ زما دی دې کې بل څوک نه پرېږدي ماشومان خپل بچي هم پکې نه پرېږدي تاله وایي چې کمرې نه راوځي خپل محبوب څیز الله څوک چا له نه ورکوي او الله څومره رحیم کریم دی په دې بندګانو باندې الله کې څومره کسان د الله نافرمانی کوي څومره کسان الله نه مني څومره کسان دی د الله خو مني خو د الله نه مني او الله ته په دنیا کې د ټولو نه محبوب څیز محمد رسول الله او خپل محبوب څیز یې دې بندګانو باندې قربان کړو خپل محبوب څیز چې څوک په چا باندې قربان کړي نو هغه به څومره محبوب وي نو دا بندګان الله ته څومره ګران دي یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام که الله غوښتلی بس ښه مزېدار په عرش به کېنولی وی په جنتونو کې به کېنولی وی لکه آدم علیه السلام چې د ابتدا نه جنت ته داخل کو خو خپل اخري پیغمبر هم په جنت داخلولی شو قلاره به یو بل ته کتل او یو بل په یو بل سره به مینه کوله قرآن پاک کې الله رب العزت وایي چې زما محبوب خو ما تاسو له درکو خو قد نرى تقلب وجهك في السماء وې زما بنده کله چې نبی علیہ السلام با اسمان ته کتل چې دا قبله بدل شي خو الله ته ویلې نشو د ادب د وجه چې الله دا بدله کا زړه کې راتله چې څه ضرورت دی الله ته چې دا بدله کا ځکه دا طرف هم د الله دی دا طرف هم د الله دی خدا بیل خبره ده چې زما دی بیت الله شریف سو دی خپل کلی سره ډیره مینه ده او دا يهوديان می پازابای می تات او استقبال قبله نشتا کله ته یو سوې کله بل سوې نو انسان دی خامخا پزله کې خبر راځي زړه کې راته چې دا قبله بدله کړو دسه به قتل نو الله چې کله دا قبله بدله کړه نو نبی علیہ السلام ته یو خاص انداز کې غایات راولېګلو وې زما بنده تا ته پته شته وې تا به چې کله د قبله د پاره پاس قتل نو ما تاسو ته زړه حال معلوم و چې ته دا غواړي خو قد نرى تقلب وجهك في السماء وې کله به چې تا مونږ ته لاندې قتل وې زموږ د قسم وي مونږ به د اسمانونو نه تا ته قتل ځکه سړی تا ته داسې وګوري که نه چې ته ورته وګوري نو بیا خوند کوي که نه نو وایي تا چې ما ته قتل وایي ستا دا قتل به په ما باندې ډېر ښایسته لګېدل ما یې پرېږدي یو څو پېرې بار بار وګوري الله ته په مینه وګوري چې الله زړه کې مې راځي خو تا سره مې دومره مینه ده چې د مینې د وجې نه تا ته ویلی هم نه شمه چې دا کار وکړه بعض وخت د محبوب نه سړی دومره یریږي که نه چې فرمایش هم ترې نه کوي سړی وایي چېرته رانه خفه دي شي یا ادب یې زیاتي
نو الله رب العزت خپل پیغمبر ته چې تا به بار بار قتل خو زما پیغمبر یاد لره ګورې ما به هم درته بار بار قتل د دواړو طرف نه مینه او محبت نو داسې پیغمبر سره د آخرت په ورځ به نبي علیه السلام ته الله وایي ولسوف یعطیک ربک فترضا زما بنده دا بعضې سختې مشربانې تېرې کړې وي دې کې خاص حکمتونه و دې خلکو ته مې ښودل چې ګوره زما محبوب دی په ما څومره ګران دی او زما دپاره څومره سخته تېروي نو تاسو څه شی نه تاسو به هم ګورئ زما دپاره سخته تېروئ چې زما پیغمبر دې هېڅ ګناه یې نشته دی خو سخته تېروي نو تاسو ګناهګاران یې تاسو به خامخا سخته تېروئ دې کې خاص حکمتونه ته مې چې خلکو له لیږلی وې یعنې په ما ګران وې ته ما ځان سره ساتلی شوې اوس د آخرت ورځ دا د دنیا قصې ختمې بس اوس وایه څه وی وایه چې څه دې خوښه یې وایه څو پورې چې ته نه یې راضي شوې که نه زه به د قیامت دا ورځ هم نه ختموم وایه څه دې خوښه او یا الله د ټولو نه اول خو دا د قیامت ورځ ختمه کړه سجده به ولګي یا الله ټول په تکلیف باندې ګوره دغه آدم علیه السلام بچي مال رال وایي ته الله ته سوال وکړه آدم مال را لیږلي دي چې ورشه زما اخري زوی نه تپوس وکړي زه ډېر سخت یریږم د ابراهیم علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر چې تا ورته اور ګلې ګلزار کو د هغه امتیان هم ماله راغلي دي وایي چې دې اخري پیغمبر له لاړ شئ ټولو پیغمبران یو له تلي دي ډېر ستړي شوي دي اخري سترګې ماته دي ټول ورته چې اخري پیغمبر اخري پیغمبر اخري پیغمبر اخري پیغمبر او یا الله ته وایي چې هر څه به درله در کوم د ټولو نه اول خو د دنیا په دې ټولو خلکو که زما امتي دی او که نه دی امتي دا د قیامت ورځ پې ختمه کړه دی وایي نبي علیه السلام ته رحمت للعالمین وایي بنده څنګه سوال لږي چې مخکینی خلکو تیر شوي د هغوی دپاره څنګه رحمت دی د هغوی دپاره دقسې رحمت دی چې د قیامت په ورځ به الله ته وایي یا الله د دې ټولو پیغمبرانو امتیان په تکلیف کې دي دا د قیامت ورځ دې پې ختمه کړه او هغه ټول به ووایي که موږ دوزخ ته هم ګزاري خو چې دا ورځ ختمه شي ځکه دومره سخته ورځ به یو عذاب وي یو بیړ وي هر طرف نه دیکي وي بل سړي ته پته هم نه وي چې زه به په کوم طرف ځم کامیاب یم که ناکام یم دا ټینشن انسان ډېر زیات خرابوي او کله چې سړي ته سزا ورکړی شي نو بس بیا څه نه څه اطمینان پکې راشي بس ما داسې قسمت دی بس اوس به ورسره راکاږو خو چې کله سړي ته پته نه وي دا ځان له یو لوی ټینشن او یو لوی غمي نو ګوره نبي اسلام رحمت للعالمین دی او الله هغه خپل محبوب ترین پیغمبر چې په ټولو پیغمبرانو انسانانو جناتو فرشتو د دنیا په ټولو څیزونو باندې چاله اوچت فضیلت ورکړی و هغه محبوب پیغمبر یې موږ او تاسو ته راولېږلو خپل محبوب څیز یې موږ له راکړو بې امت څه وکړه هغه موږ او تاسو ته پته دی عزت هغه وخت کې چا په کاڼو وویشتو چا د کلي نه وویستو چا ورسره خپلولي پرېغوسته چا رشتهداري پرېغوسته چا الیک سلیک پرېغوستو چا ورسره دکانداري پرېغوسته او نن دا رستني خلک اگر چې هغې نه دي لیدلې خو د هغې ټولې طریقې ورپسې دوی ور پرېغوستې چې مړه دا خو د پخواني خلکو کارونه دي او نن خو د پیسې دور دی نن خو د مال دور دی نن د سیاست دور دی نن د نوم دور دی چا په یو بانه باندې پیغمبر پرېغوستو چا په بله باندې پرېغوستو چا په بله باندې پرېغوستو او بس مړه الله ته صرف ایمان هم کافي دی او الله زموږ په عملونو باندې څه کوي دې بانو باندې د بچی په ښکلا باندې پلار ته هېڅ پیسې نه میلاویږي خو چې کله دا بچی د پلار ته دا خوله چینګه کي د پلار زړه باغ باغ شي که دا بچی وایي چې مړه زما په خوشحالېدو پلار ته څه پیسې خو نه میلاویږي نه خاندم ورته دا څومره ظلم کوي دا ظلم کوي نو د دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت چې کوم دی نو عطا که ګورې د الله په شان عطا وګوره ورکړه وګوره خپل محبوب سے څوک چالم نه ورکوي او رب کائنات د ټول کائنات نه ښایسته تحفه محمد رسول الله چې الله ته د ټولو نه ګرانه وه هغې خپل بندګانو له ورکړه دومره دې بندګانو سره مینه کوي بعضو کې قیمتي شي که نه خو بچې په انسان باندې ډېر ګراني وله ورکي وایي لکه خرابۍ بل ورته وایي مړه خیر دی خراب دي کی پرېږده زما بچی دی د ده قربان نو الله رب العزت زموږ او ستاسو نه خپل حبیب پیغمبر قربان کړو راویلېږو او هغه رب عزتمندو د دې بندګانو نه څومره په وړه خبره خوشحالېږي تاسو ته پته ده الله څومره عظیم ذات دی د دنیا د دې ټولو سمندرونو اوبه الله پیدا کړي دي
د دنیا د دې ټولو سمندرونو د اوبو مالک څوک دی؟ الله. هغه الله چې د دنیا د کائنات د ټولو اوبو خاوند دی، مالک دی. هغه الله ته د اوبو هیڅ ضرورت نشته، خو هغه الله د یو مسلمان بنده د سترګې نه راوتي په یو قطره اوبو باندې خوشحالیږي. الله دومره عجیبه ذات. اوبه ټولې د هغه دي، خو په دې یو اوبو قطره باندې چې ستا د سترګې نه کله راوځي الله ته، په دې باندې ډېر زیات خوشحالي. دومره رحیم او کریف دی. اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. دا هر چا باندې الطافات دي، احسانات دي، خو ته کله قابل وې تا سره یې څه زدو؟ یا که څه شی دله نه درکوي، امتحان په تور یې نه درکوي، لږ دې مخکې د لغټ نعمت درکوي، خو په دې سر کې د خورما پیدا کوي چې دا سر دې د هغې قابل شي. نو کله نه کله موږ هلته وایو خورمونه موږ باندې سخته ده او دا دی او فلانې دی ډینګرې دی، نو لږ به دې ځان عزتمندو دې څیزونو ته ټینګې. د دې دپاره به عزتمندو د وخت قدر کې. دا عبادت الله ولې رالیږلی چې تا ته د ټیم قدر معلوم شي. دا وخت دې دپاره ده. او دویم دی ډسپلن تا کې پیدا شي چې بھئی چې کار کې په وخت کار کوه. دې وجې نه د مونځونو ټیمونه مقرر دي، کا خوا دې خوا یې کې قضا کې ګناه. نو تا ته یو ډسپلن درکوي د دنیا په کارونو کې. نو چې کوم سړی 15 وخته عبادت صحیح طریقې سره کوي، د دکان هم صحیح طریقې سره چلی. نو د دې وجې نه د علما وظیفه ورکوي مونځ نه بعد یې کوه، ځکه هغه وظیفه دومره کار نه کوي، هغه د مونځ ډېر کار کوي، خو دا سړی مونځ نه کوي. نو د علما ورته وایي د مونځ نه پس دا وایه، نو دا د مونځ پابندي شروع کړي، نو کار یې په هغه مونځ وشي. خو که داسې ورته دی چې مونځ وکړه وایي مړه پیر صاحب رانه ځان خلاص کو، مونځونه خو دا ټول کوي، دا ټول یې صحیح نه کوي، ځکه خو کار نه کېږي. څوک یو ځای کې غلا کوي، څوک بل ځای کې. دی وایي نبي علیه السلام ویلی وایي غټ غل پېژنئ؟ وایي چې ډېر مال پټ کړي. وایي نه، وایي غټ غل هغه دی چې مونځ کې د الله نه غلا کوي. دا داسې دی که د الله نه غلا کوي. د دنیا کس نه خو ته غلا هله کوې چې هغه تا ته نه ګوري. نو الله رب العزت علیم بذات الصدور او بصیر سمیع علیم، لیدونکی دی، دیوالونه هغه نه څه نشي پټولی، غرونه سمندرونه د الله نه څه نشي پټولی. او ته بیا هم زر زر او چې څنګه کې هغسې کې نو پته لګېږي الله نه څیز پټی. دا د عقیده دی چې ګویا کې هغه نه ګوري. دې وجې مې دا غټ غل دی، ځکه چې تا ته پته نه چې مخامخ کس ما ته ګوري او ته غلا کوې، نو دې ته بیا غل نه وایي، ده ته ډاکو وایي. ده ته څه وایي؟ یو وي غل. غل چې په پټه باندې غلا کوي هغې ته غل وایي. خو چې کوم سړی سترګو مخامخ غلا کوي دې ته شوکمار وایي، ډاکو وایي. نو چې مونځ کې څوک غلا کوي ده ته ښه پته وي چې الله ګوري او بیا هم کوي، نو دې وجې نه وایي دا غټ غل دی، یعنې ډاکو دی. الله رب عزت موږ ستاسو مونځونه ټیک. بعض وخت وایي لا وخت ډېر دی مړه سم به شو، وایي سم به شو. نو یو کارغه چېرته مار سره یارانه و، دا مار بر وخت کوک کوتلو. هغه ورته ویل ګوره دومره ځان مه ښایه، دومره تکبر مه کوه، لږ نیغ نیغ ځه. هغه ویل زه مړه ګورو به، زه ګورو به. نو وایي څو ورځې پس چې وګوره هغه مار داسې نیغ پروت و. او ته یې څنګه چل دی لکه نن څه بیمارۍ والی که څنګه د نن نیغ شوی، څنګه ده کې تواضع پیدا شوې ده؟ جواب یې نه ورکوه مار. چې مار جواب نه وشي چې وخوځو راوخوځو سړی یې مړو. وایي سم شوې او نیغ شوې، خو په مرګ باندې نیغ شوې. په مرګ باندې سړی داسې نیغ شي عزتمندو چې قسم دې بیا را کږېږي هم نه. د مرګ نه بعد چې د خوله دله چا را بنده نه کړه او دا خوله دې وازه پاتې شوه، دا خوله دې بندېږي هم بیا نه. بیا به دله پکې مالوچ درکوي چې پټ یې کړو چې دا خولې نه ښکاري دننه، داسې کولاو او وازه خولې نیولې ده. وایي دې سړي بد ښکاري، که دا لاس دې داسې پاتې شو بیا را ټیټېږي نه. په مرګ باندې داسې سړی سیده شي چې بیا عزتمندو را کږېږي نه. دیو رحمان بابا وایي مار اله نیغ شي که د سوړي له ورشي، د قرنګ انسان وایي اله نیغېږي چې کله د قبر ته د ده لاره نږدې شي او قبر ته یې ورکوزوي، بس بیا نیغ شي. او دغه رنګې دنیا کې ټول عمر وایي یار سیټ کېږم نه. انسان به کله سیټ کېږي؟ اخر کې چې قبر کې په زور باندې ورکړي، هغه سر یې د بل طرف ته تاوي، په زور یې ولا راتاو کړي. چې نه راتاوېږي دې سیټ ته ورته خښته کېږي. و چې دا خلک چېرته ونه ګوري چې ګس طرف ته یې سټ تاو دی،
بس بره نواز ورکړي هلکه یو سړی سیټ شو ورله پې خاورې دقه ځای کې بیا سړی سیټ کېږي د وخت قدر پکار دی که هغه دکان دی که هغه مونځ دی که هغه حج دی که په سم وخت کې د حج اونکو بوډا به شي حج به د باندې فرض پاتې شي وصیتونه به کوې زما د طرف نه بچیا سوالونه به کوې بچو ته پیسې مې ډېرې ګټلې دي غوج را باندې پاتې دی ګوره یو حج پکې وکوي چېرته بې حجه قبر ته لاړ نه شمه هغه وروره چې بچي کله مال تقسیموي وي دې کې به د پلار رجونه کوو که موږ به پکې خپله کې تقسیم کوو دی څوک تقسیموي اوس په 15 لکه روپۍ حج دی ویل زمانه ګوري به سما الله غفور الرحیم دی وایي معاف به کي فرضو کې نشته فرضو کې معافي نشته چې بغیر توبې نه لاړ او چې وصیت یې کړی نو زه څه نه څه کار یې کړی دا بچي به پکې رانیول کېږي نو فرایضو کې کوتاهي مه کوئ بعض وایي مړه لږ وخت مانه خو صرف د اختر چوټیانې ضایع شوې یا یو هفته ضایع شوه یا مړه یو ګنټه هم ضایع کړه څه چلو شو د هر لمحې قدر کوئ وی د کال د اهمیت د هغه انسان نه تپوس وکړه چې په اسکول کې پیل شوی وي په امتحان کې پیل شوی وي لاړې یو کال مې ضایع شو تباه شوم او دا بل څه وایي مړه صرف لا یو کال تېر شوی څه چلو شو هغه نه تپوس وکړه چې یو کال پیل شوی وي بیا به د هغه کلاس کې کښېنم د کال تپوس وایي د هغه هلک نه وکړه چې د کال څه اهمیت دی چې په امتحان کې پیل شوی وي او دغه رنګې وایي د میاشتې تپوس د هغه انسان نه وکړه چې میاشت تېره شوي او تنخوا ورته نه میلاو شوي تنخواداره سړی دی مړه یو میاشت تېره شوه څه چلو شو ته تپوس ته غریب نه وکړه چې ټوله میاشت انتظار کړی چې ما ته به تنخوا میلاویږي او تنخوا ورته دوی ویلې چې وروره دې ځل کاروبار صحیح نه او د 2 میاشتو تنخوا به دله په یو ځل درکړم د هغه غریب بلډ پریشر ښکته پورته کېږي او دغه رنګ عزتمندو وایي د هفتې موږ یو هفته تېره شوه څه چلو شو وایي د هفتې تپوس د هغه مریض نه وکړه چې یو هفتې په هسپتال کې تېره شوې ده هفته نه وه یار پوره کالو خدایه پاکه به 4 میاشتو له به تبلیغ کې لاړ شم خو د دې 2 هفتو د دې هسپتال نه مې بېغمه کړه ځکه 4 میاشتې په تبلیغ کې اساني سره تېرې کېږي خو یو هفته په هسپتال کې نه تېرېږي نو د هفتې تپوس د هغه هسپتال د مریض نه وکړه چې هفته څومره ټایم وي چې د هغه یو هفته په هسپتال کې تېر شوي دغه رنګ یو عزتمندو وایي د ورځې د اهمیت د هغه انسان نه تپوس وکړه چې د ورځې روژې نیولې یو ورځ داسې چلو شو اول کس وایي یار ډېره غټه روژه ده ولا دا یو ورځ خو ډېره اوږدی او دا بانګ به کله ویلی کېږي هغه ته دا یو ورځ څومره اوږده ښکاري بیمار ته یو ورځ څومره اوږده ښکاري او تا ته هېڅ شی نه ښکاري او د ګنټې د انتظار د هغه سړي نه تپوس وکړه چې د یو ګنټې نه د چا په انتظار کې ناست دی ته ما یو ګنټه پلار جي یو ګنټې له بار وتې ومه څه چل مې کړی دی هسې د اسمان په سر راغستی پلار ته وایي یو ګنټه د ته هېڅ هم نه ښکاري او ته بار وګوره بار یو سړی انتظار کې چاته ولاړ دی او کمې کنځلې کوي خدای دې د بیخ وباسي الله دې په تندر راغوزار کې ګنټه وشو دلته ودرولې م او راځي ده ګنټه څومره غټ شی څومره لوی شی دی دغه رنګ عزتمندو وایي د یو منټ انتظار د هغه چا نه تپوس وکړه د یو منټ د اهمیت د هغه چا نه تپوس وکړه چې یو منټ مخکې ته ریل تللی وي یا جاز ته تللی وي امریکې ته روان دی حج ته روان دی کوم ځای ته روان دی او وروره لاړ شي چې اس کم کور کې بس 15 منټه بعد به لاړ شم چې 2 منټه لیټ لاړ شي 1 منټ لیټ لاړ شي جاز ته پرواز کړی بس بې زوره تندې دیوال سره وایي ته ډېر غټ خمه کړي یو چې پیلې پسې خدای دې غر کا لاړې ده نه هغه ورته وروره اوس بل کال له به حج له ځې وایي چې بل جاز کې به لاړ شم په ارام کښېنه هغې کې سورلینې پوره دي ولې بل جاز کې لاړ شم جي 1 منټ لیټ راغلی منو زه لاړم د دوبۍ په ایرپورټ باندې عزتمندو الان کې 20 منټه پاتې وو 20 منټ پاتې وو ما ته یې رشته مو زم قاری صاحب د مرید له خاطرو کې هلته وروره دا قضیې نشته دی دې پټکي ته دې ګیري ته څوک نه ګوري زبردست قانون اعلی قاری صاحب یې کښېنه یو 2 سپارې تلاوت وکړه بل جاز کې به دې بیا ولیږو ما ته لا ټایم خو باقي دی وایي دلته دروازه بنده شوه دا 20 منټه هلته سیټینګ کې تېرېږي دا د هغه یوز کار دی موږ سره د دې کار نشته نو د دې وجې نه عزتمندو د منټ تپوس به د هغه چا نه کې او وایي د یو سیکنډ یو سړی مړه سیکنډ څه ته وایي مړه ته سیکنډونه هم راپسې شمارې وایي د یو سیکنډ د اهمیت تپوس د هغه انسان وکړه چې په یو سیکنډ کې څه د حادثې نه بچ شي په سیکنډ کې سړی بچ کېږي که نه یو سیکنډ مخکې یو سړی تېر شي هغه بچ شي او دا بل سیکنډ چې راشي دا هغه ټرک ووایي او مړ شي اوس یو سیکنډ دی هغه یا الله شکر دی چې یو سیکنډ مخکې راوتی ومه
نو د یو سکند د هغه سړي نه تپوس وکړه چې د حادثې نه بچ شي چې د سکند څه قیمت دی د هغه په نسبت باندې د سکند قیمت د سونې د جواهراتو نه زیات دی ځکه د یو سکند د سر بچ کو او الله ته پکې برکت واچو نو د دې وجې نه عزتمندو د وخت به ډېر اهمیت کې او بل دا د عزتمندو اسې پکړتو باندې کار نه کېږي عملی کار به کې عملی کار به کې یو فلسفیو نو دا فلسفیان کسان یا چالاکه کسان دی په دې خبرو کې خلک دوکه کوي او عجیبه عجیبه خبره کوي او دا چې د دې قړتو نه بار څه جوړ شي هر ځای کې په قړتو کار نه کېږي یو فلسفي او ساده شان پلاري و د اختر دا ورځې وي خمزېدا یا عام ورځې وي چاول پخې شوي دي او په هغې باندې خمزېدار یو چرګ پروت دی سور کړی نو دا بابای خوري فلسفي ډاکټر صاحب ورته جی لږ صبر وکړه ته بچه ته ډاکټر یې پارسه کې چخشي ګورې وایي ته د څه شي ډاکټر یې او د کم ارنز دارو دی سره وایي نه نه زه پی ایچ ډي ډاکټر یم زه دا دغه والا مرضونو والا ډاکټر نه یم فلسفه مې ویلې ده نو فلسفه کې څه کمالي وایي فلسفه کې کمال دی چې ابو دادا د مجمع باندې څو چرګان پراته دي هغه ورته یو چرګ پروت دی وایي زه دله اوس په خبرو سره او په دلایلو سره ثابتوم چې دا دوه چرګان دي هغه ته ستا پلار یې نشي ثابتولی وایي پلار خو مې نشي ثابتولی هغه فلسفه نه ده ویلې خو زوی ثابتولی شي ویل ښه ویلې ښځه داسې چلو که زه اوس وږې یم او زه لږ یو 5 منټه پس تا خبره اورم ویل هېڅ خبره نشته 5 منټه پس واوره خو دله ثابتوم چې دا دوه چرګان دي به دې 5 منټه کې د هغه ساده پلار هغه چرګ وخوړو نو هغه چرګ یې چوخوړو ویل بچي ورسره مخکې شه راته ثابت یې کړه چې دا چرګ یو که دوه اوس یې ثابت کړه او که ثابت دې کو نو بس ښه مزېدار هغه دویم چرګ ستا هغه ته وخوره نو ته شو پکړو باندې کار نه کېږي پلار ته هغه ساده سړي ته لاړې مالو والو او چرګ یې دې والو او هغه خپل فلسفه کې پروت دی خپل دلایلو کې پروت دی چې دا دله زه ثابتوم چې دوه دي نو بعض ځایونو کې په دلایلو باندې په خبرو باندې پکړتو باندې کار نه کېږي عمل باندې کار کېږي څه کار وکړه د اوسني هلکان دي چې آنلاین دله دومره پیسې ګټمه او دغه رنګې د شپې امازون باندې دله دومره پیسې ګټمه او فلاني باندې دومره ګټمه خو ته صرف یو 100 لکه روپۍ راکړه چې 100 لکه روپۍ ورکړې میاشت پیسې ته تپوس کې هغې هم غیبي کړي هلکه دلته خو دکاندار په علاقه کې په مارکیټ کې دنه سړی پیسې وي نو زه سړی خو سړی پیژني که نه دکان ته وله تاله ولګوي سړی راونیسي کیني ورته څه نه څه خو دې واپس را وصول کړي نو په امازون باندې او په دغه آنلاین قصو باندې به څوک رانیسي په هوا کې مارغان نیول دي وروره نو دې طریقې سره عزتمندو ریل زندگی ته حقیقي زندگی ته راتګ پکار دی چې د سیر نه څو پخېږي خوله ځان نه تویول پکار دي عمل کول پکار دي بعض کسان مونږ نه کوي الله به په خپل فضل باندې موږ بخي دا خبره په خپل ځای صحیح ده خو دا خبره دې سره تړل چې مونږ نه کوم او الله به په خپل فضل باندې بخي دا بالکل غلطه ده ذکر ذالک فضل الله دا الله فضل پته نه بچا باندې کیږي بتای کیږي او کنه دیندار قرآن نه تاسو مو کنه چې دا الله فضل بچا کیږي ان رحمت الله قریب من المحسنین الله کوم خلک چې دا نیک نیک کارونه کوي زما فضل هم پته باندې کیږي هر سړي باندې خو څوک فضل او رحم نه کوي کنه چې زړه ته نږدې وي او څه کارونه کړي کنه نو د دې وجې نه عزتمندو دا اسیبانی وي په وړو وړو بانو باندې انسان خپل زندگی تباہ کی